Subhan International English Academy د انګلیش لینګویج او ټیوشن کلاسز د کامیابی وروسته د سبحان انټرنیشنل سکول پرانسته وکړه. د مفتی سبحان الله په سربراهۍ کې د سٹارټ شوي سکول باقاعده پرانسته د اکیډمۍ معذور طالب علم منیر خان وکړه. په دې سلسله کې د یو تقریب تابع شوی وه چې پکې د دارالعلوم اګارۍ، سبحان انټرنیشنل انګلیش اکیډمي او سبحان انټرنیشنل سکول سیسټم روح روا مفتی سبحان الله، د سبحان انټرنیشنل انګلیش اکیډمي ټیچر حافظ محمد اسامه، د کلي علاقې خلکو او ماشومانو ګډون کړی وو. تقریب ته مفتی سبحان الله او حافظ محمد اسامه په خپلو خطابونو کې وویل چې موږ تیر کال د انګلیش لینګویج زده کولو لپاره د سبحان انټرنیشنل انګلیش اکیډمي پرانسته کړې وه او سخت کال مو پکې د یخنۍ په چوټیانو کې د سپیشلیست استادانو په نگرانۍ کې د څلورم کلاس نه د پیسي پورې ټیوشن هم وکړو. هغوی وایي چې د والدینو په بېحده اصرار مو د سبحان انټرنیشنل سکول سٹارټ کولو فیصله وکړه او شکر د نن سٹارټ شو. هغوی وایي چې په دې سکول کې به د ملټي میډیا په ذریعه انګلیش تعلیم ورکولی شي او د پرایمرۍ پاس کولو پس په ماشوم انګریزي وایي. هغوی وایي چې د تعلیم سره سره به د ماشومانو په تربیت هم زور ورکولی شي او دا ماشوم به د معاشرې ښه انسان جوړولی شي. مقررین وایي چې موږ د تعلیم سره سره د علاقې د خیر ښېګړې کارونه هم کوو او سخت کال مو د مدرسو 1400 ماشومانو ته بلوزونه، ګرمې ټوپۍ، دستانې او 300 ماشومانو ته کمبلې ورکړي. هغوی وایي چې موږ غواړو چې د اګارۍ غوندې پسمانده کلي د تعلیم په میدان کې مخکې کړو او د دې کلي د جهالت تیارې ختم کړو. مفتی سبحان الله وایي چې د دې سره موږ د دیني علومو دپاره دارالعلوم اګارۍ هم چلوو چېرته چې ماشومانو ته بالکل مفت تعلیم ورکولی شي. په دې موقع د اګارۍ کلي شیر علي خان د مفتی سبحان الله د دې ګام ستاینه وکړه او د پوره تعاون کولو یقین دهاني ورکړه. آینده زموږ افاین څه دي؟ موږ مزید څه کول غواړو؟ لوستل یم کراچۍ ته سبا انشاءالله العزیز بیا ځم. ما کراچۍ کې د ډېرو غټو ادارو سره تعلیمي مذاکره وکړه. بینکینګ هاوسز دي، نورې غټې ادارې دي، د هغې ته لاړم، هغې سره مو کېناستو، ما هغې سره تعلیمي میدان باندې خپلې خبرې هغې سره شیر کړې، هغې ما سره شیر کړې. ما د هغې ادارو د انتظامیې نه یوه پوښتنه وکړه چې دا څه بنیاد دی چې زما ماشوم صحت په اعتبار سره اسلام آباد، پېښور، کراچۍ، لاهور د ماشوم نه زما ماشوم تکړه دی؟ بیا د شکل په اعتبار سره ښایسته دی؟ بیا د جفاکشۍ په اعتبار سره دومره جفاکش دی چې ډېره غره کې ډیم راوړي، سره د تعلیمه غواړي هم سره یې. لیکن سره د دې طاقته زموږ د ماشومانو تعلیمي معیار کې ستا د ماشوم مقابله نه کېږي. دا ولې؟ د بینکینګ هاوس اساتذه کرام هغې ناست وو، هغې خواندل ما ته یې ویلي کې یو بنیادي فرق دی. وایي فرق پکې دا دی چې زموږ تمام ټوټلي فوکس پرایمرۍ باندې دی. پرایمرۍ ویل کېږي پښتو پرې عامه شاړه ژبه کې بوزغلي ته. وایي موږ په دې پرایمرۍ باندې خپل تمام طاقت په دې باندې موږ لګوو. قابلان اساتذه کرام مو نیولي، هغه اساتذه کرام د دې په مختلفو زاویو سره، مختلفو طریقو سره د دې تربیت کوي. نو ما ته یې ویل چې کله زموږ ماشوم د پرایمرۍ وځي نو هغه لوستل هم کولی شي، هغه لیکل هم کولی شي او هغه بیا ویل هم کولی شي. موږ عزیزانو ما دا غریبان یو، زه تاسو پېژنم چې تاسو څومره غریبانان یې، تاسو ما پېژنئ څومره غریب یې. ما ته خپل بچی په ټبات ته نشو لېږلی.
یا لاہور ته نشو لېږلی یا کراچۍ ته حتی چې دې پېښور ته هم نشم لېږلی د هغې فیس یې دومره سیوا دي چې هغه زما ستا د برداشت نه بار دي مونږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره په خپل کلي کې هغه تعلیمي معیار ایښی چې کوم تعلیمي معیار اسلام آباد ایبټ آباد کراچۍ لاهور پېښور ورکوي هغه تمام لوازمات موږ سره په دې کلاسونو کې ملټي میډیا پرته ده پراجیکټرونه موږ ایښي دي ګران دي هغې نه یو څو موږ کلاسز اخلو او د هغې رزلټ څه دی د هغې رزلټ خپل بچي وړي چې نن نه دوه میاشتې مخکې زموږ د دې بچو خوله یعنې په انګریزۍ باندې بنده او روانه نه وه نن زموږ دا بچې ستا وړاندې ودرېږي انګریزۍ کې تقریر کوي داسې نور هم ډېر بچې موږ سره دي چې نومونه راکړي ته زه به تقاریر کوم موږ پرې وښودو ټایم کم دی نازیزه زه یو درخواست کوم هغه ده چې بنیاد کې تمامې تعلیمي ادارې بهتر تعلیم ورکوي موږ هم د هغې ادارو سره ځان منسلک کړی دی او انشاءالله العزیز کراچۍ چې کوم زموږ ملګري بیکن هاوس والا دي ما دې ته ویل زموږ څه کلاسونه به تاسو موږ ته په نیټ باندې براې راست زموږ دې بچو ته اخلی وي ټیک ته څه کال موږ د ټیوشن آغاز کړی و د څلورم نه واله دولسم پورې او موږ انتهایي قابل ټیچر نیولي هغې انتهایي جاپشانۍ سره هغې انتهایي محنت سره ستاسو بچو ته اکیډمۍ کې د څلورم نه واله دولسم پورې تمام مضامین پڑھاو کړل تقریبا کورس هغې ورسوه نو زما یو التجا ده چې موږ په دې ځای کې د ماشومان چې کوي د څلورو کالو د دې نه واله د پنځمه پورې که هغه ماشومانان دي جنکۍ یا که هغه ماشومانان لکانې موږ د هغې لپاره د سکول دلته کې آغاز کوو مدرسه موږ سره ډېر شته ماشاءالله هغه د ماسپښین نه پس ده هغې کې موږ سره ډېر غټ تعداد دی نو موږ انشاءالله العزیز دا ابتدا کوو نو زه یو درخواست کوم تاسو ته چې برای کرم خپل ماشومانان هغې باندې ورحمېږئ د هغې خیال وساتئ او د هغې تعلیمي تربیت هغه بهتر کړئ تاسو دې بډې کې وګورئ دې کې موږ ټوټلي کیمرا فټینګ کړی دی او دې کې انشاءالله 14 کیمرې موږ لګوو ملټي میډیا موږ راوړې ده کلاسز په هغې باندې موږ اخلو فیس به څو وایي نو چې پوره دنیا کې د نسوارو یعنې روزانه یو ټکی به زموږ فیسي بس که نسوار یو ټکی اخلي د نسوارو د ټکی نه هم انشاءالله العزیز زموږ فیس کم وي ما ته د پیسو حاجت نشته زه هم چې دورې چې د استادانو ته ورسي او انشاءالله که نه رسي زه پکې خپل جیبه یعنې دمه Today, I will tell to you people three basic things that what we did and what we are doing, and the last one, which is what we will do. So in this academy, in the last 4 months, we teach to students different subject. We taught to them English, and you can see, you can watch them, that how can they speak, that how can they present themselves. So all these things come by struggles, by working hard, and by continuous working. The next thing is that in the last 4 months, we also did some other thing that we can say that is social thing. We distributed more than 1,600 jackets and more than 300 blankets. So these are for the poor peoples, and we will continue it inshallah. The next thing is that what we are doing nowadays. So nowadays in this academy, here are 2 classes. The first one is English conversation class. The next one is English grammar class. So the English conversation class, we are preparing students that how can you speak,
how can you be able to present yourselves. And the next one, which is English grammar class, you see one of the student of English grammar class, there will be no grammatical mistake, there will be full fluency. And the last thing which I am going to share with you people, according to which we organize this program, and that is we are going to project, we are going to organize, and we are going to make a school. In school, why we are creating school? Why we are making school? This is a big question. So the purpose is that nowadays you see that there is chaos, there is disturbance, there is trouble in each and every walk of life. So we thought that how to erase, how to emit, how to remove the troubles from our lives. So we came to know that education is the only source through which you can erase all the things. And the next one is, you know, there is a famous quote, education is wisdom. Education is the strongest weapon through which you can bring change. So, if you want to bring change, so you have to get education. And for that purpose, you have to cooperate with us. And without your cooperation, we are nothing. Education, educational systems, institutes, these are running by cooperation of different people. When we cooperate with each other, we will create, we will make our bright future. So please cooperate with us, stay tuned with us, and inshallah we will give to you people bright future. And we will not just teach to you your children. We will not just teach to your children ABC. We will teach to them how to live life, how to become a good leader, how to live a successful life. So here we will teach all these things. So please cooperate with us, and our tuition classes, our language class, and our grammar class will continue in the month of Ramadan. So this was all about our process. This was all about what we done and what we are going to do. So thank you for coming here. داسې پروګرامونه جوړي، داسې خلک ورته تعلیم ورکوي، ځکه چې دوی خو د لاهور او د پېښور او د هغه وایي چې هلته رسایي څه کوي چې زموږ دلته به موږ ناوګۍ ته هم نشي تللی. ولې زموږ دا خلک غریب دي، کمزوري دي، د دې وجې نه چې دلته داسې پروګرام شروع شو، نو دا خو موږ د مفتي صاحب او د ټیمو ډېره شکریه ادا کړو او ډېر قدر په نظر ورته ګورو، ځکه چې ما ورته وویل که نه چې لاهور دغه څه کوي، خو موږ دلته هم چې داسې پروګرامونه وي، نو دا ډېر د خیر خبره ده.